لکه زمونږ د ښځو کې هم یو خبره مشهوره ده، یو ښځه بلې ته وایي خورې په ماشوم مې دانه را ختلې ده، دمره دانه او ورته وایي ړنده شي پلانی بابا لی بوزه هغه د من دانې ټیکه اغستې چې من دانه په چا ختري او هغه زیارت لی بوزې بس دانه به دا مشهوره خبره. پیر بابا له به چې څوک تللی ول به ښځه مې نشته یار غرق شومه پیر بابا له نه یې تللی هلته لاړ شه بس ښځه به وکړي. نو هلته پیر بابا کې ښځې تقسیمي. اوس پیر بابا دومره لوی سړی تیر شوی دی چې په دې سوات او بونیر باندې د اسلام آغاز چې دی هغه پیر بابا کړی و. دا دومره لوی سړی تیر شوی دی. مونږ ته څه جوړ کړه؟ مونږ ته دا جوړ کړه چې د اختر په ورځې په سوزکو په لارو په ډیټسنو موټر سایکلو کې ریکارډ چینجر یې ولګو او په ډمتوب پیر بابا ته لاړ شو، په ډمتوب ته واپس راشو. یا نوې لاره څوک والی پیر بابا له ګډ بوزي هلته حلال کې وی خوري او را روان شي څه چل دی پیر بابا ګډ مې من. مونږ ته دا شی جوړ دا نه ګورو چې دا پیر بابا ولې دومره لوی سړی شو د څه کار کړی دی. په دې علاقه بدھ مذهب تیر شوي دي. په سوات کې ورشي اوسم غاټ غاټ بوتان چې روزي او آثار قدیمه روزي او بوتان روزي دا بدھ مذهب په دې علاقه باندې تیر شوی دی او دا بدھ مذهب خلک ټول مسلمانان کړي پیر بابا دي. خو زمون قوم دی خدای ورته هدایت وکړي نو سهار راته چا ووی دا کمیټه ماته شوی وه بیا به حال شو اوس بیا ماتهیي ماتهیه که ماته کړه. نو ما ورته وی چې په دې ته څه له خفه کېږي خرې له خدای اس میړه نه ورکوي ورکوي. اوس که زما په دې نورو خبرو نه پوهېږئ نو خره خو پېژنئ که نه ماما خره خو پېژنئ او خر به هم پېژنئ نو د خرې میړه هم خري. که خره ډېر ټوپونه ووایي چې زه اس سره نکاح تړمه خلک وایي نه نه خرې اس نکاح چېرته د اس سره کېږي د خرې نکاح هم خر سره کېږي. نو مونږ خرې یو مونږ له خدای مړونه خره را کړي کمیټه یاله پکې پټ کړي دي ماته انکوایري وشوه بیا بحال اوس بیا ماته کا د اتوار پیر لی بیا بحال کوي. نو مال په دې ملک باندې یو د سکانو بادشاہي تیرا ده. مہاراجا رنجیت سنگھ چې هغه د سکانو بادشاہي کې د دې علاقې بادشاہ او د دې ملک د هندوستان بادشاہ او مہاراجا رنجیت سنگھ په دې بلیسار قلعه کې اوسم د مہاراجا رنجیت سنگھ بورډ لګېدلی دی په قلعه په دروازه باندې. نو هغه به چې دا درخواستونه ډېر زیات شو او کار به زیات شو نو پوره کېده به نه. نو هغه به ویل 2 ډیري جوړ کړي. نو د درخواستونو به 2 ډیري جوړ کړي یو دی خوا یو دی خوا. نو بس لاس به پې کېښو چې ای منجور او ای نامنجور. به چې منجور به کوم ډیري باندې لاس کېښوی شو نو هغه درخواستونو والا به خوشحال شو، ای نامنجور بس چې د چا بیړه غرقه وه غرقه. نو زمونږ ملک صاحب هغه د رنجیت سنگھ کار دی ای منجور او ای نامنجور پته یې نه لګي. تاسو خیال راغی اوس کم ملک او کم حکومت چې د غلو د جمعداران د چواریانو فیصله نشي کولی. کمیټه خو وي د صفایۍ دپاره ویڼی به ګورې سرکې به ګورې چواریان به ګورې ماشکیان به ګورې. کم حکومت چې د کمیټې د جمعدارانو فیصله نشي کولی هغه ملک به د ټولې صوبې څه خدمت وکړي او څه فیصله به وکړي. نه مونږ په داسې اورېدلي او خدای به هم نور زیاتی وی 50 روپۍ اوړه ګران شو بوری مال ډېر ښه شو هله روټۍ په روپۍ شو مال دا خو لا لږه ده ما په 15 روپۍ خدای نه غوښتې ده چې په 15 روپۍ روټۍ شي. داسې هم ګورم په سرکو او لکه ټکوي د لوږې لکه کم قهر چې الله په بنګال نازل کړو. بله ورځنی مشرق اخبار وګورئ
د بنگال وزیر اعظم د زمونږ د وزیر اعظم سره ولاړه ده او خان دی لګیا ده او سره رستو نشتا بونډه ده. نو بنگالیانو ډیره په شوق وزیر اعظم کړي وا، نو الله ډیر په شوق په سمندر وروخه جوړو او د 5 لکو نواوړې ده. ابل اورس په دوین طوفان بیا راغې چې بیا په راغې 10,000 پکې نور مړ شو. نو تاسو به د ځان تماشې کوئ، په سرکو به د لوګي لته ټکوئ لت. دا غي وجه دا ده چې دین ته سپک ګورئ، قرآن ته سپک ګورئ، اسلام ته سپک ګورئ. دا مليان چې نن دی حکومتونو خرید کړی دي، دی مليانو دی يهودو د نصاراو په مليانو کې صفر. دا د اسمبلی ممبران چې تاسو په ډېر شوق منتخب کړی دي، په دې پارلیمنت او هغه د مکې پارلیمنت چې د پیغمبر د قتل صلاح پکې کېدا، په دې او پاغي کې صفر. هغه د مکې په پارلیمنت کې د پیغمبر د قتل صلاح کېدا او په دې پارلیمنت کې د اسلام د قتل صلاح کی. په مسلمان ملک اسلام به اسملو ته پیش کیږي چې منظوري کوي، اسملو ته. یعنی زبا اوس مسلمان ته ویم چې ته اسلام منظور کا، دا خو به زه کافر ته ویم چې ته اسلام منظور کا، مسلمان ته به زه ولې ویم چې ته اسلام منظور کا. اوس د یریږي چې پاکستان کې اقلیت اوسیږي، اقلیت بیا دوی شور جوړي، شیعاګان پکې اوسیږي چې دوی شور جوړي. شیعه په پاکستان کې اعلی شور جوړي چې فقه جعفریه نافذه کا، چې اول په ایران کې مونږ د پاره فقه حنفي نافذ کی. ته دلته ما کې 5% اوسېږي، تاله د فقه جعفریه نافذه کم او زه تا سره په ایران کې 30% اوسېږم، ته ما د پاره فقه حنفیه ولې نه نافذ؟ کابل دومره غوندي حکومتو، دومره. تاسو ورشئ د کابل په حکومتونو د ظاهر شاه یا د داود په وخت کې چا نوم اغسته شو د بلې ډلې نوم، چې نوم به واغستو پټکی به په زندان کې پروتو په کلونو او پکې مړ بشو، چا به تپوس نشو کوله دی یاري. نن ستا ملک ازادي ده صاحب، قادیانه هم پکې تقریر کوي، رافیزیم پکې تقریر کوي، چکرالیم پکې کوي، بهاولیم پکې کوي، شیعاګانم پکې کوي. کولاو آزاد ولې لکه جمهوریت ته خزي آزادی ګرځي، دا لکه جمهوریت ته. اوس کا خزو خلاف څه خبره کې خزي جلوس وباس. لاهور کې مې یو ټکی کړو چې تیرالم سبا زما خلاف لاهور کې خزو جلوس وېست، چې بجلیګر مولا سره شوراوی نیسه خدای چې زه تیراغله هم او چې لا خزو رانی ولې. نازیدان او ازمان عرض میں داو چې دین تسپک ګورئی، سپک اورک کېږي با سپک اورک بشه. روپای روټای پرې ده، 500 روپو تماشا کوا. ار سړی نه بدلوږي، پنجره جوړیږي، پنجره. نن په پاکستان کې اول شهادت چې اسلام پورې مسخره شروع شي. ار ورځ اخبار ګوره، شریعت بل پلانی ځای ته لاړو، پلانی ځای ته لاړو، پلانی ځای ته لاړو، ډنګړي ځای ته لاړو، سینټ ته لاړو، اسمبلی ته لاړو، وزیر اعظم ته لاړو، پلانی ته لاړو، ټول ار ورځ کور مران شه چې ورانم شي. خدای تاسو هلاک کا خو پرې دی کا اړو د اسلام نوم غستل پرې دی. په پیسو په دولت ممبران شوی او په دولت حکومت قبضه کړی دی، بس بناستو سه یو چلوي د اسلام نوم ولی علی پرېږي دی کا کینی هلاک بشي، تبا کیږي. د اسمان اراده ما ته ګوره خې نخ کاری دی پاکستان ته، د اسمان اراده خې نه.
بیا مونږ کې یو بل لوی ظلم چې کوم ظلم راکې وشي پروام پې نه راځي. اړو دا وایو نه چې افسوس ته دا وشي. په پنډای کې بل ورځ دماکه شوې ده، خلک پکې تیکه تیکه شوي، تیکه تیکه، د چا پې پروام نشته. که څوک ډرایور دی هم ټر ټور ډنګ ډنګ، که څوک دکاندار دی والا اخرا والا اخرا. پوه شئ څوک اډو دا ورته احساس نه کېږي چې دا ولې پلانی سره دا وشو ما سره هم دا کېدی شي. دا احساس دې بدبخت قوم نه ووتو. پخوا به لسم مالت کې چرته مړی وشو، شلم مالت لرې به تا پې جړل په وینو چې یاره دا مړ ولې شو. اوس در سره کوڅه کې مړی شوی مازدیګر پرون په لاره تې راتېرېدم. اوس څه کوي؟ وایي د مورې توره شړی لنګ، د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. میندې پردي تماکو پاکوي، تماکو مزدوري کوي. د هغې د زوی واده دی چې حال دی لیدلی وی. دا د دنیا لوچګان او غونډګانې را غونډ کړي سوي ښځې دي صاحب، بس تر دې شونډې سرې کړي دي او بټوې په دغه چورې هم را روانې ډوب زمبی زمبی کېږي. مالوس خو زه پې را تېرېدم، ما ته یې که ته خندلې چې ګینې خدای ته دې ووایه که راته څه ویلی شي. عزیزانو عرض مې دا و چې هغه کوم عذاب دی چې مونږ یې مستحق نه یو. کوم عذاب چې مونږ د هغې مستحق نه یو. که تندر را باندې راوغورځېږي مونږ یې قابل یو، که سیلاب را باندې راشي مونږ یې قابل یو، که ګرانی را باندې راشي مونږ یې قابل یو. یو عذاب داسې نشته چې مونږ یې قابل نه یو. د هر عذاب ځای راکې شته، د هر عذاب. زمونږ د آینده نسل وګورئ تباه کېږي لګیا دی، آینده نسل تباه کېږي لګیا دی. د غریبانو اولاد وګوره په سینماګانو کې کل هم دا څومره بایسکوپونه چې په پېښور کې دي کل هم د غریب اولاد پکې دی. ویډیو گیمونو کې وګوره کل هم د غریب اولاد پکې دی. اوس ورته بله مهرباني وشوه بلیټ راووتو، وګوره ټول د غریبو بچي پکې دي او لختې ورسره دي او میز نه تاویږي را تاویږي. دا اوس چې همدا لخته راوالی او د ده په دې بیا دا لکه دا څه کوئ ظالمان. د ګورمنټ پابندي په کار ده، د قوم بچي تباه کېږي لګیا دی. ګورمنټ څوک دی؟ ګورمنټ شته نه، نو د قوم د بچو نه قوم سره غم شته نه حکومت سره غم شته. نو چې نه تاسو قوم سره غمي او نه حکومت سره غمي نه مور او پلار سره غمي، په تندر دی ولګي چې چرته لګېدلې نه تباه کېږي لګیا. آینده نسل به ټول ډمان او کنجرانی، ټول د غریبو کورونو کې وګوره په معمولی ټلویزیون دغه نه کېږي دا بله چې دا رنگین په 18-17 زره روپۍ باندې دا د غریب ما درته په روپۍ روټۍ ارزانه ده 15 روپۍ. اس کور د دې لعنت نه بچ نه دی. اس کور حیران شو په دې ریړه کې کله خټکی کله څه ابل ورځ رانه تاسو کو دی یو خبرې وی چې دی ټي وي کې دا خبر کړي ملتا کا رشته سره یو جی رنگین دی و د بد خنزیر بچي و بیړه دی غرکش په دین ورونو کې په گاډي کې اندوانه او خټکی او مالټې ګرځي. تا غریبان خدای دې باندې د چرګو مرز راو دا د سړی ځامن
دا دې قابل دي چې دې سره سره همدردي وکړي. دا مونږ چې لږ نیکان یو څوک درکې نیکان میکان دي که نه، د دې وس نشته، وس یې نشته چې وس یې برشي بیا د دې بزرګي تا ته وښیي. وایي پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پیښه. دا د پیشو ورونه دي، دي ته مږه نه ده ښکاره شوې، مږه ور ښکاره شي بیا ته د دې د بزرګۍ تماشا وکړه. بزرګي کم ځای د چالونه چې په کالجونو کې سبق وایي او په بی او ایم ای کې سبق وایي، بربنډې پردو هلکانو سره انګتې اچوي، هغه هم بزرګان کې. بل دی چې ما پسې جواب کړه، دا دې هم بد کړي دي. د مړو جوابونه مه کوئ، د مړو جواب ګرځول خلاف سنت دي، اعلانونه کول د مړي خلاف سنت دي. تاسو خیال راغی مړ شو بس زر ورته کوته کنه ورغورځوئ، کار اخلاصوه. په جنازو چرته کی زمونږ په وطن کې چې مړی وشي لاندې غنمي په د پاسه مالګي پشکرونه په سر کړي، د جنازې نه مخکې اشکرونه روانې. لکه دا څه کوئ بیخم؟ نو راته ښکاري دا مالګه به د قبر ملایکې سکي او دا غنم به په میچنه وړئ، نو دې مړي ته به خیال نه یو شیطانت نه دی زمونږ په دې ملک کې چې رایج خار کې دننه چې وګورې صاحب حلوا او روټۍ به لاندې باندې پادیره به آواز وشي، اونو بھی جوڑی دے، انو بھی جوڑی دے، انو دے انو دے، ہاں کو حلوا او روټۍ دي صاحب په دې ادیرو کې دا ماشومان ګرځي وي په دې جوړ مړی بخلې. اسلام قانون، د قانون خلاف ورزي کولو والا پالواګان او غنم او مالګو نه داخله نه بخلې. قانون دې چې سو پرې په ځان حاوی کړي نه او د قانون د دفعاتو نه د ځان بچ ساتلې نه کی. عزیزانو عرض داو چې یو نسخه د قرآن دا چې تر اوسه پورې په اصلي صورت کې باقی ده. اوریدونکو دا دکانونو پته یاد لرئ: ناصر خان کیسټ هاوس، بیرون کچره گیٹ، اشرف روڈ، دا فقیر خان سره، دا ناصر خان دکان. اسمانونو ملائک درخواست سوائے وی یا اللہ اغا پیغمبر چې د چا په مختمه نه یو رس خو د اسمانونو تراوله چې مونږ هم لګوګورو کړه. نو دا معراج اسمانونو کې کېدلو کې رازونه ډېر زیاتو، خو یو لوی راز پکې دامو چې د اسمانونو د ملائکو درخواست خدای منظور کو، دته وی چې اسمانونو تراشه چې دا د جنت او د اسمانونو ملائکې ستا تماشا لګو کی. نو تعریف همیشه د حسن کیږي، او حسن د الله نه زیات څوک دی او د جناب محمد رسول الله نه زیات. نو مال جبه وړه په دې عادت کا نور بس خبرې پرېدا. د دې خلکو څه صفاتونه کې نواز شریف به څه صفت کې، بلې چې ناسته صدر اعظم صاحب داغه به څه صفت کې، هله شریعت نافذ بیگا شریعت بل اعلان کو، شریعت راغ دو درې جمعې پس به بیا درته په باس کوم. خو نن دومره واورئ چې که د شریعت بل اعلان بیگا د کړی نو نن بیا د وزیر اعظم نه پاتې کیږي، او نن بیا غلام اسحاق صدر نه پاتې کیږي، او نه بیا چیف منسٹر شتا. یو به خلیفئی او د اری صوبې به یو گورنلی، بس معامله ختم شو. شریعت بل دیتا او سبانه به عدالتونو ته آرډر وشي چې غل چې پیشي او دو گواهان پیوشي لاسته غوس کوي، زناکار چې ونیسي او گواہی پیوشي سنگساری کوي، شرابی چې ونیسي او گواہی پیوشي په دوره ووهي. سبانه به دا آرډر نه جی وزیر اعظم بمی صدر بمی او په اخبار کې نن ورکړي دي چې د خزو حق بم محفوظي، خزي په پارلیمنت کې ناشتي الله دې د انبر سرای میخه چرته خفه نه کی.
پوښې دایرړای ګډې بم ګرځي او په صدر روډ باندې به شاپینګونه هم کوي او شریعت بل نافذ شو. شریعت بل په ایران کې خمینی نافذ کړو چې اډر یو کو چې خبردار که خزانه بارولي د خپې به ته غوسه کم. شریعت دغې کړو هغه فقه جعفریه چې نن ته خلاف او مونږ ورته وایو دا هغه فقه جعفریه حال ورشه په ایران کې وګوره او د فقه حنفی حال راشه په پاکستان کې وګوره. شریعت بل خو بزاغه ورځ منم چې اډروشي چې خزه به بار نگی. تاسو نن خزه لیدلی کنه؟ ها زاړه زاړه ورته چې کوس پاسو ګوري چې تیریږي دا بوډاګان. زه خو ناستم دکان کې کنه بوډا وای او چې وګوري شریعت نافذ. شریعتونه نشته ماما، دا ټول فراډ دی، دوکا دا. خدای سرم دوکا کو، دین سرم دوکا کو، مذهب سرم دوکا کو، قرآن سرم دوکا کو، ملک سرم دوکا کو. هفته لس ورځو کې به اندازې درته پته ولګي چې شریعت بل کم یو دی او څه شی منظور کو. کاڼې برازي د غریب په سر به پریوزي، غریب به نیویم شي، غریب به لتاړولم شي، د هوټلو شرابیان به نه نیوی کېږي، د دفترو غله به نه رانیولې کېږي، د ټیکو غله به نه رانیولې کېږي، او د بازار چرته دراز نه 15 روپۍ چانه تختولې دا غل به رانیولې کېږي. یا کېړی پټې کې کم حرامي چې کېړی پټي کې خو د دې خنزیر په ځمکه او اسمان درک نه لګي نو کېړی پټی که. په دې جماعت کې ما نه چا ګورګابی پټې کړې نو ما د جمعې په ورځ وویلې نو دلته یو بیبي وا خدای دې وبخي په هغه زمانه کې په 10 روپۍ ګورګابی کېدی نو هغې 10 روپۍ راولېږلې چې 3 جوړې ګورګابی ځان ته واله خو هغلته خیرې مه کوه د بدې ورځې به اغلا کړي. هغه غل نه به لاس غوڅوم چې د مستۍ نه غلا کوي. نو مست غله به مونږ نه رانیستو نه مست زناکار. کاڼی به راځي هم د غریب په سر به پرېږدي. غریب سړی 2 منیزه بوری په اوږه ده روجه یې وخوړه ای کافره ټول بازار ورپسې شي. غټ زنتلات دې ولیدو چې موټر یې لاندې د هوټل نه ولاړ دی او د غرمې هوټل ته ننوتی دی روټۍ خوري. ورنږدې کېدی شئ؟ ورنږدې به شئ؟ خان دې ولیدو چې په حجره کې ناست دی اوبه یې وڅکلې. تاسو د پیرنګیانو تالي سټ 200 کاله پاتې شوي یئ. خان ته به ووایې چې خان دا روجه دې ولې وخوړه؟ وبه وایې والله که په خوله ورته ووایې په خوله. نو زمونږ هم دا ایمان. قرآن کریم واحد کتاب دی چې دا په خپل اصلي صورت او شکل کې باقی دی. کوشش د ده متعلق هم ډېر شوی دی چې دې کې څه رد و بدل وکړي، څه لاندې باندې پکې جوړ کړي. خاص کر انګریز قوم دا کوشش کړو چې ترسو پورې 2 سیزونه په دې ځمکه موجود وي نو مونږ انګریزان به ښه ورځ نشو کولی. د دې 2 سیزونو جړ ختم کوي چې دا د اسلام نوم ورک شي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دا د قبر نه بار راوباسي او ختم کوي چې دا د مدینه نوم اغستل مسلمانان پریدي. دویم په دې قرآن کې ورته سر رد و بدل کوي چې دا د جهاد او د اسلام په نوم باندې دوی کما پراپګاندا کوي چې دا ختم شي. نو انګریزان خو ډېر ظالم قوم دی، استادانی مو هغې ورته وایي چې دا کار به مونږ درته وکړو. په دې صوبه سرحد کې چې انګریزانو د پاره کم کارونه په دولت او پیسو باندې مونږ خلکو کړي دي عقل بم حیران شي. وزیرستان ته یو سړک تیرېده، هغه سړک په نقشه کې په یو قبر ورتلو. انګریزانو یو خپل
لو ایجنٹ راو غوښتو چې دا بس کی کدی قبر ته اوس مونږ لاس وړو خو دا مسلمانان شورج هغه ویل جی اسانه خبره زبې در توران کم څنګه به اوران بس ته ګوره کړه دا خان بادرای او نوابای چې انګريزانو به ورکول خلکو ته اغي بدا کارونه کول ما په خبره پوهیږي اوس مونږ هو خان بادر سے نواب سے ډېر لوی عزت خاوند ورور نواب خان بادر اوس د دوی دا جړو لټوي چې دا خان بادری او نوابی دوی ته ملاو پڅوا دا چې زه د چا کیسه کوم دام خان بادرو د لاړو د ملنګي جامې واغسته او پاغه قبر کې منجور شو خلق ولا راتلو شروع چې راتلو ورته شروع شي جی ملنګ راوته دی او سترګې سری دی رو دار برس دارو ور سره دی او کنه